محترم مسلمانانو خویندرونو کو تاسو چرته په دنیا کې ترقی غواړئ که چېرته تاسو په دنیا کې لوی مقام غواړئ که چېرته تاسو په خلکو کې مقبولیت غواړئ او تاسو دا وایئ چې یاره الله پاک دې زما عزت او الله پاک دې زما قدر دا نور هم سیوا کړي نو تاسو له پکار دی د قرآن مجید دا یو آیت صرف سل پیري وایئ انشاءالله العزیز انشاءالله اللہ پاک بس تاسو تمام حاجات پورا کی اللہ پاک بس تاسو تمام مشکلات ختم کی اللہ پاک بتاسو را ترقی در کی دغرنگی اللہ پاک بتاسو دا سے بلندیانو تا محترم ورسی دا سے لوی مقام تا جو دنیا بتاسو تا گوتا پخلپ آتشی یاد ساتے محترمو دا وزیپا صرف دریو رسی دا 27 ذیقیدہ بانی 28 بانی او یو کم درشتہ باندې څوک په دې باندې محترمو دا وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان له دولت هم ورکوي الله پاک به د انسان له رزق هم ورکوي دغه رنګې الله پاک به د انسان له عزت هم ورکوي نو که څوک داسې وي چې هغه وایي چې زه د معاشره کې هغه عزت دومره عزت د الله پاک باندې راکړي چې د خلک د ماته کینې پاسي او زما کم دشمن دی دا د همیشه لپاره ذلیله وي همیشه لپاره د خوار وي نو هغه له پکار ده چې دغه یو آیت د قرآن مجید ځان لپاره د وظیفه کې انشاءالله العزیز الله پاک نه کلک یقین ساتم چې الله پاک به ستاسو تمام مشکلات ختم کړي پریشانۍ به ختمې کړي دغه رنګي عزت به الله پاک تاسو له درکړي یاد ساتئ محترمو عزت خزانې الله پاک سره دي د ذلت خزانې الله پاک سره دي د مال او دولت خزانې الله پاک سره دي د لوړ مقام خزانې الله پاک سره دي څومره په دنیا کې هلکه ګرځي کاروبارونو پسې یو ځای پیسې لګي بل ځای پیسې لګي موږ به محنت کوو خپل لیکن بروسه یقین دا به الله پاک باندې ساتو د نوکرو خزانې محترمو د الله پاک سره دي د عزتونو خزانې الله پاک سره دي الله پاک سره د دومره ارس خزانې شته بیا هم ته موږ نه غواړو الله پاک وزي در کوم دله او موږ یې ترې نه غواړو دا زموږ بې کمبختي ده محترم نو کوشش به کوو کوشش دا وظیفه وکړو الله پاک به دله د مال او دولت خزانې درکړي محترم الله پاک به دله عزت درکړي چې کله الله پاک ته عزت درکړو نو تا سره مال او دولت سیوی ته به چا ته نه محتاجه تب دنیا کې وخت تیرې لکه بادشاہ لکه سردار په شانتې وخه دا به ته په دنیا کې تیرې د دومره پاورفل او دومره عظیم شانه وظیفه ده محترمو کوشش کول پکار چې څومره ملګري دي هغوی سره دا موږ شیر کړو هغوی داسې وي چې دا وظیفه وکړي مالداره شي د هغوی غریبي دا ختمه شي الله پاک له ترقي ورکړي زموږ مطلب هم دا دی زموږ مقصد هم دا دی چې خلک د الله پاک نه غوښتونکي ساشي زما د ټولو نه لوی مقصد دا دی چې تاسو ذکر وکړئ او د ذکر نه بعد الله پاک نه غواړئ یقین وکړئ تاسو الله پاک نه غوښتل ختم شوي دي ها په دنیا کې هلکه وخت تېرې بس پیسې ورکړه دا کار به وشي پیسې ورکړه هغه کار به وشي پیسې ورکړه دغه وشي هلکه پیسو سره کینې هلکه پیسو سره پاسي ډېر عجیبه دور دی و زمونږ مقصد زمونږ مرام دا دی الله پاک دا بندګان راولو الله پاک ته کینو چې یاره دغه ستاسو خالق دی دغه ستاسو مالک دی دغه رازق دی دغه عزت ورکوونکی دی دغه پیسه ورکوونکی دی دغه دولت ورکوونکی دی هغه نه غواړه که نه نو شکر الحمدلله ډېر مسلمانان خویندرونه داسې دي چې هغوی ذکر کوي هغوی دا وظیفه وکړي او بیا د الله پاک نه خپل مشکل غواړي زه په دې ډېر زیات خوشحاله کوم ډېر کسان اکثر کمنټ کوي چې دا وظیفه موږ وکړله او زموږ کار په دې باندې وشو یاد ساته محترمو کار کول دا څوک کوي الله پاک کوي که چېرته هم یو پاڼه راپرېوځي د ونې نه په خپله مرضۍ نه راپرېوځي الله پاک په مرضۍ باندې دا راپرېوځي یو بوټی راهیږي د الله پاک د مرضۍ نه علاوه نشي راحتی دغه رنګه په دنیا کې موږ خوراک کوو نو د الله پاک د مرضۍ نه غیر نه کېږي هر څیز د الله پاک په مرضۍ کې دی نو کوشش کوو چې موږ وظیفه وکړو او هر څیز د الله پاک په مرضۍ کې دی هر څیز به د الله پاک نه غواړو الله پاک نه غوښتل
الله په دې ډېر زیات خوشحالېږي محترم. نو موږ تاسو له پکار چې موږ دا وظیفه ډېره زیاته د زړه نه وکړو، په صدق باندې وکړو. بس د قرآن مجید د یو آیت ټوکړه ده او سره د الله پاک یو نوم دی. هغه عزت به دومره الله پاک درکړي چې حیران به شي. نو تاسو به روزانه 100 پیرې د آیت کریمه وایئ. ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک بدل عزت در کی بے انتہا، مال و دولت بدر کی بے انتہا، پرسکون زندگی با اللہ پاک تاثر در کی. اللہ پاک محشال آباد ساتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.